بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. حاتم طایی نوم به تاسو اوریدلی په عربو کې د سخاوت ډېرې قصې مشهورې دي او انتهایی سخي انسانو. دی وایي دنه چا تپوس وکړو چې تا چېرته د ځان نه غټ سخي انسان لیدلی دی چې په هغه کې ستا نه زیات سخاوت وي؟ دی ورته وایي آو، یو ورځ په سفر تللی وم، یو نوجوان و هغه سره میلمه شوم، هغه راله چیلۍ حلاله کړه. چې چیلۍ حلاله کړه نو د هغې چې کوم مغز او مازغه و هغه زما ډېر خوښ شو، ډېر په مینه مې وخوړل. وي زه لګیا یم خوړل مې چې کله هغه په کمیدو شو نو زه په ځان پویه نه وم او هغه اشاره کړې وه او هغې بله چیلۍ حلاله کړې وه او د هغې مغز یې فوراً پوخ کړی و او زما مخې ته یې ایښی. په دې چل کې هغه 10 چیلۍ حلالې کړې او د هغې مغز به یې ماله پخاو او راوړه به یې. وي ما چې روټۍ وخوړه زه پوه نه وم په ځان چې روټۍ مې وخوړه او بار راووتم، ټول غولې او صحن چې کوم دی هغه د وینو ډک دی. هلکه دا ولې؟ دا مې جي 10 چیلۍ حلالې کړل. 10 چیلۍ دې ولې حلالې کړې؟ یاره جي بس تاسو مغز خوړو، ستاسو ډېر خوښ و نو بس په یو چیلۍ کې خو دونه مغز نه وي، دونه مازغه پکې نه وي، نو ما به دله یو چیلۍ حلالوله او هغه مې دله مخې سره تړکه کوله د هغې مغز او د هغې مازغه او تاسو ته به مې مخې ته کېښودل. هلکه دا خو دې کمال وکړه. هغه کس ته تپوس کوي د دې حاتم طایی نه، وی حضرت تاسو دله په انعام کې څه ورکړه او په بدله کې څه ورکړه؟ حال دا چې تاسو هم ډېر سخي وې، د خپل چا به سره احسان وکړه او نیکي به یې سره وکړله نو د خپلې نیکۍ او د خپل احسان بدله به هم ډېره ښه ورکوله. او ورته وایي حاتم طایی وی د هغې په بدله کې ما هغه له 300 اوښان او 1500 چیلۍ ورکړې. داسې سخیان خلک وو. نو هغه کس ورته وایي حضرت بیا خو تاسو چې کوم دی نو زیات سخي شوې چې د 10 چیلو په بدله کې دی 1500 چیلۍ او 300 اوښان ورکړو نو بیا خو ته ډېر سخي شوې. او ورته وایي نه که نه، زیات سخي هغه دی ځکه چې د هغه دکه ټولې چیلۍ وي، بس هغه سره په کور کې دکه 10 چیلۍ وي او 10 په 10 یې حلالې کړې نو معلومه دا شوه چې هغه زما نه چې کوم دی نو زیات سخي دی، هغه ډېر سخاوت وکړو.